هم ته خو پته ولګېدله او د دې زامنو د دو فطري دا وه چې د یوسف علیه السلام بنیامین سره نه لګېدله دا د راحیل اولادو او د دو مور مخکې مړه وه مور یې مړه وه یعنې نو یعقوب علیه السلام دو سره زیاته مینه وه زیاته مینه وه دو ته پته وه دو په دې باندې خفه و چې زموږ دا پلار دو سره مینه ولې کوي نو اصل کې دا مینه خو د زړه بعض سره مینه زیات طبیعت لګي بعض سره کم لګي دو په دې باندې پریشانه و چې ګټه وټه منګه دا مینه دو سره ساتي نو یعقوب علیه السلام خپل زوی ته یوسف علیه السلام ته یو خوب به نه بیانوي دوی ته دلته کې د خوب ذکر دی ظاهره خبره ده چې دا د انبیاو زامن دي او دو په د خوب په تعبیر باندې پوهېږي نور او سپوږمۍ دا ستوري چې دي نو دا خو دغه 11 ورونه شو دا 12 ورونه یو پکې دی نو دا 11 بېرته پاتې نو دو به عاجزي ورته کوي داسې وخت به راځي چې محتاجه کېږي به ورته او د نور نه مراد پلار د سپوږمۍ نه مراد یعنې ترور ده د مور خور ده ځکه چې د دو مور مخکې مړه وه نو خوب ظاهره خبره ده چې دا خوب چې دی دا هم یو استازی دی استازی دی مخکې وټنګی سړی کې داسې به کېږي لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه انبیاو ته وحی راځي وی دا د وحی 36 یعنی 46 حصه ده 40 یا دارنګې دا وس دا شپږ څلوېښتمه حصه ده د نبوت مطلب دا دی چې هلته کې د وحی دا یو حصه ده ځکه نبي علیه السلام ته وحی به جراله چې دا کار کېږي جو هلته کېده به که نه دا هم دقه شان دی دا خوب خو یاد ساتئ خوبونو به درې قسمه دي یو صحیح سړي طبیعت هر څه برابر دي صحیح خوب سړی وویني یو دا ده چې حدیث النفس دی بس خیالات راځي د سړي خیالات وي هغه خیالاتو مطابق دی خوب وویني دویم دا ده چې شیطانی خوبونه یې ده درې قسمه دا خوبونه دي څه شیطانی خوبونه یې څه چې دی نو حدیث النفس وي دا نفس کې څه خبرې مبرې هغه د شپې بیا کله یوي کوي جو د شپې ومه یوي کوي یا راځي چې دی نو دکانداري کوي جو هغه دکانداري راځي چې کوم دی نو ګاډي تشی جو شپې ومه ګاډی راغی او دا قصې کوي که نه دا قصې نو دې ته ویلی کېږي حدیث النفس نو که سړی داسې خوب وویني چې هغه خطرناک خوب دی نو حدیث کې راځي چې یو دم ته اعوذ بالله بسم الله ووایه یو دم اعوذ بالله بسم الله ووایه او بیا ګس طرف ته توکه انشاءالله نقصان به تعالی دی نه راکوي هر څنګه چې خوب و خدای به تعالی نقصان نه راکوي او دا ضروري خبره ده او که خوشخبری وي تا اخیسته خوب لیدلی الحمدلله ووایه دویمه خبره دا ده چې خوب به هر چاته نه وایي ځکه دا خوب چې دی دا د تعبیر سره نښتی دی چې مخکې سړي خوب څنګه تعبیر یو وخت دی هغه شانته کېږي بیا هغه یو سړي خوب لیدلی و که نه نو وی زما یو وخت په مشرق ته او بله په مغرب ته نو خپلې ښځې ته یې خوب ویله خوب خو ډېر ښه و ښځې ته سهار ملې دغه کوي چې خوب مې بېګا لیدلی هغې وی څه خوب دې لیدلی وی ډېر مزدار خوب مې لیدلی هغې څنګه یو وخت په مشرق ته بله په مغرب ده هغې وی قدر سیري شی نه وي یو خو داسې تعبیرونه وکړلي نو داسې تعبیرونه ټیک نه دي د خوبونو وایي چې نه پوهېږي وایي ښه دی نه پوهېږي ښه دی بل خوب هر چا ته بیان نه دی پکاره چې هر چا چې کوم دی نو ته لالا ته خوب وایي چې ما خوب لیدلی دی بوله داسې تعبیر وباسي چې ځکه چې ته تاسو کې چې په دوه خپل باندې سیجه ګرځي هغه چې غوای ګرځي تاسو پوهېږئ که ښه نو بیا به پریشان یې نو خوب به هر چا ته نه وایي ځکه چې خوب دې څنګه چاته ووایي هغه ورله تعبیر وکړه چې دی په غاړه باندې بیا ځي نو ښه سړي ته وایه بل خوب چې دی داسې سړي ته به نه وایي چې هلته کې تا سره ګډوډ وي ځکه نه په داسې غاړه به دله اړوي
ګډوډ چا سره هغه خوب به هغه سړي ته وایي چې هغه ستا خیرخوا وي. بل دره چې په خوب په معنا باندې پوهېږي نو چې معنا باندې نه پوهېږي نو دته ته خوب څنګه وایي؟ هر چا ته خوب ویل نشته دی نه وایي. او خوب دا حقیقت دی، څنګه خوب سړي ویل د څنګه تعبیر یې ووته هغه شانته دی کېږي. هارون رشید بادشاه ټبر ده، زبیده نوم یې دی خوب ولیده نو چې خوب ویله څه خطرناک ونه، ظاهري خطرناک ونه خوب و. نو خپله وینځه یې ولېږله. ابن سیرین صاحب هغه وخت کې د خوبونو ډېر ماهر و. ابن سیرین صاحب کتاب د تعبیر الرؤیا اوس یو کتاب یې لیکلی، کتاب شته د هغه وخت یې لیکلی، اوس شته د کتابخانه کې موږ سره هم دی. تعبیر الرؤیا د خوبونو تعبیر پکې څوک چې خوب وویني بیا سړی پکې خپل هغه تعبیر ګوري. دلته کتاب دی د ابن سیرین صاحب ته یې وینځه ولېږله چې داسې خوب مې لیدلی. خوب یې خو داسې لیدلی و چې دا ټول خلق لکه په ما اخته دی. نو خوب ظاهري داسې انته څه دغه و ټیک نه و، نو دی خو په خپله ویلی نه شو. نو وینځه یې ولېږله ابن سیرین صاحب ته چې داسې ما خوب دې وینځې ته ووایي چې ته به دا نه وایي چې دا زبیدې لیدلی، د بادشاه ښځې لیدلی، وی ته به ورته دا ووایي چې دا خوب ما لیدلی. ابن سیرین صاحب ته چې خوب وایي هغه وینځي چې ما داسې خوب لیدلی، د دې څه تعبیر دی؟ ابن سیرین صاحب ورته ووایي دا خوب ته نشي لیدلی، دا خوب ته نشي لیدلی، دا ستا خوب نه دی. دا بیا لاړ هلته کې بادشاه ښځې ته لاړه زبیدې ته چې دغه ابن سیرین صاحب وایي چې دا خوب تا نه دی لیدلی، دا ته نشي لیدلی داسې خوب. نو هغه پوه شو چې دا خوب معنا به ښیي. نو هغې ورته ووایي چې لاړه شه ورته ووایه چې د بادشاه ښځې لیدل دی، هارون رشید ټبر لیدل دی. هغه لاړه بیا یې ورته ووایي چې زبیدې لیدل دی هارون رشید ټبر. هغه وی او ټیک ته دا خوب کیدی شي. وی الله رب العزت به د دې د لاس نه د شانته یو فایده د مخلوق له ورکوي چې هغه به ډېره لویه فایده وي، ډېره لویه فایده به وي. نو هغه شانته وشوله هغه چې څنګه تعبیر ورکړله. نهر زبیده اوس هم مشهور دی، دا د دغه عراق د علاقې نه تللی دی او مکې ته رسېدلی دی. 800 کیلومتر کې تللی، 800 کیلومتره کې دا دغه دی، دا نهر دی. د هغې اوس هم د سړی چې د عرفات ته لاړ شي، د عرفات سره د دې هغه نشانې اوس هم شته. اوس کېدای شي په پیپونو کې بلې غاړې ته یې بوتلی، د هغې پته نشته، خو نشانات یې ما په عرفات کې لیدلي، ما ته چا ویل دا هغه نهر دا دی. نو خوب هر چاته ویل نه پکاره. دا اوله کړی دا یوسف علیه السلام خوب ویني، ورونو ته خوب رسیږي. اذ قال یوسف لابی، کله چې وویله یوسف علیه السلام، اس په معنا د قد دی، خبره دا ده یقینا ویلیو یوسف علیه السلام خپل پلار ته ای پلاره زه وینم یو ستوري و شمس والقمر، نور وینم سپوږمۍ وینم، رایتم لی ساجدین چې بیا ما ته سجده کوي. قمر سورج نه مراده، پلار د قمر نه مراد خاله مراد ده، ځکه والده یې مخکې وفات وه. لی ساجدین ما ته تابعدار، مدارک لیکي منقادین یا متواضعین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، یعقوب علیہ السلام وی اے بچیا ما بیانوا خپل خوب لرا لا اخوتک خپل ورونو، فیکیدو لک کیدا، چل بو کی تا سره چل کولو. ځکه چې دو ته پته ده چې یعقوب علیه السلام تفسیر کبیر کې لیکي یعقوب علیه السلام کان شدید الحب لیوسف و اخیه،
سخ محبت پیساته یوسف علیہ السلام سره بنیامین سره نورونو د سره حسد کو د دې وجنا او دا معنا یعقوب علیہ السلام ته سرګند شولا په نشانو ډیرو سره د یوسف علیہ السلام چې خوب ولیدا نو ورته ویل د دې تعبیر خو سرګند دارونه به تعبیر منه پوشي نو تا سره با تا ته نقصان ورسیږي ان شیطان لکم للانسان عدو مبین زکا شیطان انسان دی پارا عدو مبین دشمن سرګندې زکا چکلا دا کارو شلو رونو کی تو غرزولا آخری چکلا پتا ہو لگی دلا چاہتا آخری رونو تا پتا لگی بیا چه دا یوسف تے او بادشاہ دے دلتا کی نو پلار مخی تا خبر خطول واضحه شولا کنا نو یوسف علیہ السلام چه پلار سره میلاو شو نو پلار تا دا خبره کئی نوری خبری نکا چی رونو واقستم وی وحلم وی ٹکولم یو لیر واقستم بل لیر واچولم دا خبری ورطا نکئی زکا چی یوسف علیہ السلام سره چی دو بوتو اولی بوتو نو یو لرا چول لے کلی پولی لرا چول لے دو تقریبا ختمولو یو با دی غار نگین کے لکا فوٹبال چی سڑے وی نو بل با بل غار نگین کا نو دا معاملائی وسره اکرلا بیائی کوئی تا غرزولم لیکن یوسف علیہ السلام پل پلار تا دا خبری نکئی صرف دا خبر ورطا کئی پلارا زما او زما دیرونو منس کی شیطان راغلیو او سو ٹونگی ها چولیوی صرف دو قمرا خبر ورطا کئی زما رب دیا غا حالاتو من خپویگی سچی شوی دی دا خبر کئی ورطا روست برازی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ دقرنگی منگا چونکو تالا چونکڑے تالا رستا رب و پنبوت چونکی بتالا رستا رب پنبوت سرم وَيُعَلِّمُكَ دارنگی دا تفسیر دیا غائی محکمی دے یجتبیکا نغسش دے تا تبا تعلیم را کئی من تعویل الاحادیث دا معال دا خوبنو معال دی خوبونو یعنی دی خوب پا تعبیر منی با اللہ تا پوکی رستو اگا خوبونو با بادشاہم خوب وینی او دی اگه پوجا منی با دی بادشاہ جوڑی گی او دارنگی اگا کسان چه وصل جیل تتلی یا صاحب یسجنی اگو تا بیا نسیاتو نو مکی او دی خوب تعبیر ورطور کی دارنگی یاد من تعویل الاحادیث تمرادا کتب سماویان دا مخکنی انبیاء علیہ السلام دا حدیث پا معنی منی مت پوئیگی یا حاغت امراد دی او دارنگی دا خوبون دا طول پا کی عام معنی دا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ او تامی اللہ پا اقبل نعمتون او تام بکی اللہ اقبل نعمتون پتا مندی او پای آل دی یعقوب علیہ السلام مندی کما تمہا علا بوئیکا لکه څنګه چې تام کړو دیا نعمتونه ستا په ابوینو باندې هغه ابوین څوک دی وی ځکه دې نه دا معلومه شوله چې غټ نعمت چې دی هغه علم دی غټ نعمت علم دی د الله په کتاب باندې پوهېدل دي غټ نعمت دی الله د طرف نه چې کوم راغلی دی هغه علم باندې سړی پوه شي د دې نه غټ نعمت بل نشته دی ستا په هغه مشرانو چې څنګه الله نعمت کړی دی اغا سوکو آل دی یعقوب علیہ السلام اغا سوکو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام نکاو ور نکدے اسحاق علیہ السلام نکدے یعقوب علیہ السلام پلار دے دغا نو دین دا معلومہ شولا چی علم لوی شدے نبوت دیر لوی درجہ دا دیر لوی درجہ چی دا اغا دا نبوت دا او دا خبره چې دا دینداری چې دا لوی شي چې دا دینداری ده ښه مال هیڅ شی نه دی ګورې دا د فرعون دی او د حامان دی او د سامان دی نومونه چې راځي چا ورته رضی الله تعالی عنه نو دی ویلي غټ مالدارو نو ویل به ورسره کنه نه کنه ځکه چې دا خو پکې خښ شوي دي ځمکه کې چا منې څو تباه شوي دي دغه شانته غټ غټ مالداران
لیکن انبیاء نوم چې راځي نو علیه الصلاۃ والسلام خلق ورته وایي ښه. بزرگ نوم چې راځي نو رضی الله تعالی، صحابي نوم رضی الله تعالی، بزرگ نوم راځي رحمهم الله. ان ربک حکیم علیم حکیم، بشک استا رب په دې حکمتونو والا. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، اوله کړه ختم شولا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوب ویني، پلال ورته وی چې دا خوب چاته ونه وای. اوس به پته لګي دې کړه کې دا دویمه کړه ده. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تقدیری معامله وا چاته د خلینو به ختلی چې دا چې خوب مې لیدلی دی خلینو به ختلی رونو یې اورېدلي. اوس دته موږ چل خیو چې سیده عالم څنګه کوي. تاسو پوهېږئ که نه دته موږ چل خیو. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، دویمه کړی یقینا شته په باره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کې، شته په باره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کې، و اخوته او په باره د رونو د هغه کې، آیات للسائلین لوی لوی نشانی د پاره د تپوس کوونکو. څوک چې تپوس کوي نو د هغه دپاره غټې غټې نشانات دي، لوی لوی نشانات دي. څنګه او یوسف او نبی حالو کا حال یوسف، ستا حال پشانتا د حال دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی. حالو کا حال یوسف، اے نبی ستا حال پشانتا د حال دی یوسف علیہ السلام دی. ځکه چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونو کوی ته وغورځول، کوی کې دریش پی کړي دي، کوی ته غورځولې، کوی کې دریش پی کړي دي. چا غورځولې؟ خپلانو غورځولې، رونو غورځولې، دریش پی کړي دي. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته رونو وهلې دي، ټکولې دي. نو که حالو کا حال یوسف، ستا حال پشان ته د حال د یوسف دی. نو دا ستا دا قوم به هم تا ته تکلیف را کوي او تا به د مکې نه شړي او ته به هم په غار ثور کې دریش پی کوي. ته به هم په غار کې دریش پی کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت واقعه چې راځي نو هغه د مرګ بندوبست وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرائیل وی چې اوس ته خیر نشته، و تخدیز نزانو کاغا. او بکر صدیق دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار کې دریش پی وکړلې د یاري د مرګ نه چې ما وجني. نو تبهم اے نبی تبهم دریش پی کوي په غار کې، لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام دریش پی په کوی کې کړی وي. او حالو کا حال یوسف، آخری انجام دا دے چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ورونو ته ویلي بیا آخري کې چې پته ولګېدله بادشاه شولو. او کله چې الله دته اقتدار ورکړله نو خپل لوڼه یې معاف کړله. صحیح ویل لا تثریب علیکم الیوم، په تاسو باندې څه الزام نشته نن ورځې، هېڅ الزام په تاسو نشته دی. زه ګرځئ تاسو چې ما سره څه کړي دي خیر دی، هېڅ نشته دی. نو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم دا قریش معاف کړي، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخري وخت کې مکه چې فتح شوله او اسلام موج راغی دا شانتخه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش ته وویل لا تثریب علیکم الیوم، تاسو باندې څه الزام نشته دی، اسکه غړنګه ګرځئ، هېڅ الزام نشته دی. هغه ابو سفیانو او ایمان خو نه راوړی که نه، دا خو بیا په فتح مکې په وخت کې ایمان راوړی رستو. لیکن ډیر غټ غټ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې راغله، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقام وانخیستله. داسې کسان رالل چې همیشه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جګړه کړې ده، صحابه کرام د هغو د لاسه شهیدان شوي دي، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغو نه انتقام وانخیسته. اذ قالوا لیوسف، کله چې وویل اوس
رونا مکر کوي څه طریقه کوي خپل پلار سره چې دا یوسف منګه بوزو تی او د سره منګه خپل کار وکړو. اوس هغه چل مل کوي او په چل من یوسف علیه السلام به بیایي او بیا به یې کوي ته غورځوي. پاپله هغه واقعګانې دي. اذ قالو کله چې وویل دوی دیرونو خامخا لیوسف خامخا یوسف علیه السلام د ضرور احب الی ابینا ډېر محبوب دي زموږ پلار ته زموږ نه او موږ یو نحنو عصبة موږ یو ډله یو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زموږ پلار په سادهګۍ څرګنده کې دی. ګټه موږ کوو پیسې موږ ګټو چاپی موږ کوو زموږ پلار بنا دو سره ساتي او موږ یې پرېښي وو. اقتلوا یوسف لاړل جرګه یې وکړله رونه غټ غټه دوهلې کسان دي ښه لس رونه دي او ځان له جرګه کوي فیصله کوي چې څنګه چلو کو سره نو فیصله یې وکړله اقتلوا یوسف قتل کوي یوسف علیه السلام لره او اطرحوه یا یې وغورځوئ ارضا یو ځمکې ته یخلو لکم وجه ابیکما چې خالي شي ستاسو دپاره هغه مخ د پلار ستاسو او شی به تاسو من بعدې قوما صالحین پس د ده د وجللو نه یا د ده د غورځولو نه لرې قوم صالحان توبه به بیا موږ وکاږو بس توبه به وکاږو بس دا کار به وکړو. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف جرګه وشوله په مرګ باندې لیکن یو مشرور یهودا نومې دی هغه ویې وجنئ ما وجلو کې خیر نشته دی او بده خبره ده زمونږ رور دی بل څه طریقه ورسره کوو اړو مو وجنو. وویل یو په دوی کې لا تقتلوا یوسف یوسف مو وجنئ وغورځوئ د لره فی غیابة الجب په یو شاړ کوهي کې شړ کوهي ته یې وغورځوئ چې هغې کې اوبه ډېرې نه وي او ډوب نه شي. نو دوی ته به چېرته معلوم و یلتقطو بعض سیارتین کنتم فاعلین پورته به کي د لره بعضې مسافر که یې تاسو دا کار کوونکي مسافر به راشي ځان له به اوسي دا کار ورسره وکړو. اوس خو دو خپل دغه وکړله جرګه وکړله په دقه خبره باندې چلو جنۍ وجنو خو یو کوي ته به یې وغورځو که مړ شو جو مړ شو که پاتې شو نو څوک به یې ځان له بوځي ځان له به یې څوک بوځي بس په دې باندې فیصله وشوله. اوس به پلار ته ځي پلار نه به دی د ازادۍ او ځان سره به راولي نو اوس پلار نه به یې څنګه پلار یې خو پرېږدي نه هغه منګکانو یې جرګه وکړله غټ شورا یې وکړو منګکانو او په دې باندې شورا یې وکړو جرګه یې وکړله چې د پیشوګانو نه ډېر زیات تنګ راغلي وو غلی غلی راشي یو کړپ شي موږ ونیسي خراب پې وخوري موږ دې باندې داسې ونه چل کوو چې موږ ته پته لګي. نو یو مشر منګکو نو هغه وله رایې ورکړله چې داسې به وکړو چې دی پیشو دی غاړې ته به ګینګړي واچو نو دا پیشو چې راځي یو کړنګ کړنګ زموږ به ځان له دننه سورو کې ننوځو دا هغه سورو کې نشي تللی چې کومې کې موږ ځو پته به لګي. نو هغه ټول وویل چې یاره خو سیب زنده‌باد ته مشورې دا شان تعلیم ورکوي زبردسته مشوره یې ورکړله. نو ورپسې هغه بل ورته ووایي هغه پسې لږ هوښیار و هغه ویل لالا وی دا ګینګړی به ورته څوک اچوي دا خو کړنګ کړنګ کوي خو ګینګړی به ورته څوک اچوي چېرته هغه وایي دا خبره خو په کوم رښتیا ده دا ګینګړی اچول هم ګران دي هغه مشوره یې پاتې شوله. نو اوس خو دو خو مشوره وکړله د یعقوب علیه السلام نو بیا یې څنګه اوسه خو دا د هغه منګکان نوم دغه و دغه هوښیارانو. قالو یا ابانا راغله الماښام دا خو مشورې دوبار کړ دي ماښام راغله پلار ته راغله کېناستله ای زموږ ابا جان ما لک لا تامن علی یوسف څه دي چې ته موږ باندې یقین نه کوې په باره د یوسف کې
منګه څنګه چې ته مینې نو تا نه زیات په ده باندې منګه مینیو نور خو د دو دغه ګېډې دړ دی که نه ګېډې دړې دی ته موږ باندې ولې یقین نه کوې ته موږ له امین نه ګرځئ په یوسف وإنا له لناصحون یقینا موږ د دې پاره زبردست خیرخواهان یو ښه خیرخواهي به کوو یعنې کوی ته به غورځو وجنو به ارسلو معنا ولېږې ده لره یوسف علیه صلات وسلام لره موږ سره غدن سبا یرتا ویلعب یرتا میوې به خوري سکه به کوي ویلعب او لبې به کوي ځکه چې کله چې دا ساوري ماوري به نو بار بعض ځایونو کې کرکڼي یا بعض ځایونو کې ډمبري یا بعض ځایونو کې مرخڼۍ یا دا د هغه وخت میوه چې انځر منځر دا بار به موږ لاړ شو نو د هغه وخت میوه چې ده نو دا به موږ وخورو دا به ځان له شو کوو او لبې به مې به کوي او وي به موږ سره موږ به ورسره خوشحاله وو وإنا له لحافظون یقینا موږ د دې پاره خیرخواه یو قال یعقوب علیه الصلاة والسلام ویل انی لیحزننی تاسو ما لره غمجن کوئ چې تاسو دې بوځئ او دارنګې زه یارېږم یاکله الذئب شرمخ به وخوري شرمخان نه یارېږم تاسو به پله دې پلی ځکه په دې ملک شرمخان ډېر زیات دي غټ شرمخان خدا دي اوس وانتم عنه غافلون تاسو به دنه بې خبره یې قالوا دوی لئن اکله الذئب کدل شرمخ خوړو ونحن عصبه او منګه یو ډلې وو انا اذا لخاسرون یقینا موږ به په دغه وخت کې د زیانکارونه شو موږ بس موږ نه به څنګه دا لوی لوی کسان به موږ ولاړ یو شرمخ به راځي او دی به د موږ نه دا لا خبره ده ځه پلاره ورته وایي ځه نو بوځئ نو تاسو دې بدلې ناخواسته بوځئ چې تاسو خامخا مینه ساتئ دومره ځکه دې نه پته ولګېدله چې نبي ته پته نشته دی نو چې نبي ته پته نشته دی نو ګل نبي ته پته به څنګه لګي نه لګي بیا پته فلما ذهبوا به هر کله چې بوتو یوسف علیه الصلاة والسلام لره یوسف علیه الصلاة والسلام یې بوتله وران قصه د قصې په جوړ باندې د بیانوي څه چې ورسره وکړو نو هغه ورسره وکړله یوسف علیه الصلاة والسلام بوته که یعقوب علیه الصلاة والسلام ته پته لګېدلې نو یوسف علیه الصلاة والسلام به دغه کړی و پرېښی و چرې هم نه پرېښودله وروستو څلېښتو کال نه وروستو بیا وایي چې ماله د یوسف بین راځي څلېښت کاله بین نه راته او اوس والا څلېښت کاله وروستو بین راځي سترګې سپینې شوي دي د پلار د غم نه دو بوته کوی ته وغورځول یوسف علیه السلام سره څه چې وشو هغه ورسره وشولو جیل یې تېر که خرڅ شولو یو په یو خرڅوي بلې په بلې خرڅوي اخر دا جیل کې وخت که ډېر وخت په جیل کې وخت که او جیل کې ولې وخت که د ګناه نه تښتېده ګناه یې نه کول جیل وی ماله پسند دی ګناه پسند نه دی جیل ته ځم جیل ته لاړ نو څوک به یې راوکاږي بیا اخري سبب بیا دا جوړ شوی دی د جیله اخري سبب یې دا جوړ شوی دی چې خوب ویني خوب بادشاہ او د چا له تعبیر باندې نه پوهېږي او د تعبیر وخت که نو د هغې په وجه باندې دی بیا جیل نه وتلی دی دی بادشاہ جوړ شوی دی ځکه یو شاعر وی یکی پرسید ز گم کرد فرزن یکی پرسید ز گم کرد فرزن که ای روشن گوری گوهر پیری خردمن دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې چا تپوس کو کوم چې رک شوی بچیو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کوي چې ته دومره ماهر سړی پوهې تا د مصر نه کنعان کې تا خوشبو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اوریدله او تا ته خوشبو د دومره لرې نه راتلله
لیکن کله چې د کنعان په کوی کې پروتو درې شپې کړي دي د کنعان په کوی کې تا ته ولې پته نه لګېدله تا ته پته ولې نه لګېدله څنګه ورته وایي زمسترش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاهی کنعانش ندیدی تالا د مصر نه د کمیس بن راځي په د کنعان په کوی کې پروت دی ولې پته نه لګي ناغه څه وایي بگفت احوال ما برق جهانس دم پیدا و دیگر دم نهانس زمنګ حال په شانته د پړق د اسمان دی کله چې اسمان کې پړق شي نو کته تکې تورې تیارې کې رڼا ولګي او کله چې پړق نه وي نو کته توره تیارې وي موږ ته هېڅ وحي موږ ته راشي نو موږ ته پته ولګي وحي نه نو موږ ته پته نه لګي گهی بر تار میں آلہ نشینم گهی بر پشت پای خود نبینم کل ناکالا منگ دی اسمان نو خبری کو او کل ناکالا دیخ پیل پاسا سیشے دی منگ دا پتا نلگی اس پتا نلگی نو یعقوب علیہ السلام وی تاسو خو ما غم جن کوئی خو بہر حال پریخے دے وسرا لار فلما ذهبوا بی ہر کل چبوت دلرام واجمعوا او اتفاق کو چو غردی دلرا فی غیابت الجبی پا کوئی شاڑ کے یو شاڑ کوئی تے غردی واوحینا الیہ اللہ وی منگا خبر ورکدتا واوحینا الیہ اللہ وی خبر میں ورکو یوسف علیہ السلام تا دے چکل کوئی تو غردولا لَنُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اے یوسفا خامخا ضرور بضرورا تبا دیرونو تا دا خبر یادئی دا خبر تبا خامخا دو تا خبر ورکئی دا دو پا دی کار مندی وهم لا يشعرون او دو تا پتا نہیں اس پتا بورتا نہیں تاثر والا وی دا 58 نمبر آیاتا آتا 50 ذکا حالات خروس تر روان دی کنا وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون یوسف علیہ السلام رونا بیاج در روان دی گوڑی شاتا چول دی خواہ غندی دی وسرا وخانی بوتلی دی او دغه تر روان دی بیاج لذی مصر ته پته لګېدل چې یو بادشاہ دی زبردست بیاج ورکی یو خسړی دی په ملک قات راغلی سوکړي دي لکه دا سوکړه ګورئ که نه دا غنم بالکل تیارېدو کې و هسته لاړل ختم شلو ولما جهزهم بجهازهم نو کله چې دو لاړله نو یوسف یې نو پېژندلی یوسف علیه السلام وپېژندل چې دا هغه کسان دي چې زه کوی ته غورځولی وم او دا هغه کسان دي چې بیا یې خرڅ کړی وم خو ورته پته ده نو کله چې دا غوندې تیار کړله نو بیا یې ورته وویل چې خپل هغه ورور هم ځان سره راولئ او تاسو سره ما څومره خوالی کړ دی زه چې کومه خبره کوم نو دا به منئ دا خبرې وروسته را روانې دي انشاءالله دا به تاسو ته په هغه ځای کې کوم وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون قرآن قصه د قصې په جوړ نه بیانوي پلارې راضي که چې رور موږ سره ولېږه پلارې راضي شولو یوسف علیه السلام یې ولېږه ورسره رزېدو چې څه وکړلو یو په لتو سره وول یو له راپرېږدي بلې لتې سره وی بل له راپرېږدي یوې د یوې پولې نه غورځئ بلې د بل پولې نه غورځئ که چاته په دې کې مړ شو جوزه خلاص شو دا کار ورسره کوي آخر چې روغ پاتې شو نو کوی ته یې غورځوله ماښام رالله جاړي ولی جاړي ښه سخت جاړي او کمیس یې راوړه د یوسف علیه السلام کمیس چې د ګډورې مډورې شیشې حلال کړی یا به شیشې چل وینو کې لړل دی راوړه یعقوب علیه السلام وی څه چل وي یوسف یې خو رانه وخوړ وی څه شي وي شرم وي تاسو ته ما نه ویلي یو دم په کمیس باندې حمله کړله وی دا یې کمیس دی کمیس چې واړو راواړو نو عجیبه خبره ویني خو لګېدل دي
ولې نه پکې د شرمخ د غاښ نشان شته دی د شرمخه غاښ پکې نه دی ښخ کړی وینو کې لت پت دی کمیس یې سیري کړی نه دی یعقوب علیه السلام شکی شولو چې عجیبه شرمخ دی زما د زوی نه یې څنګه کمیس وښکلی دی وي دروغجن لره حافظه نه وي د دقه ځای کې شکی شو چې دو خو وایي چې شرمخ خوړلی دی خو هغه نه بلې غاړې نه ګوري نو هغې کې د شرمخ د خوراک څه نشانه نشته دی ځکه وایي دروغجن د دروغ وایي رښتینی دی ورته قیاس کوي نو دوی ویل ورته چې عجیبه شرمخ دی څنګه کمیس یې ووښکه روغ موټه وجاءوا اباهم عشاء پلار سره هغه تدبیر کوي د دروغو په دروغو باندې جاړه یبکون جاړي ماسخوتن را لله جاړي چغې وکاږي په یوسف باندې هاي یوسفه او زموږ وروره دا د مکر جاړه ده مکر جاړه قالو یا بانه وی ویل ای زموږ پلاره یقینا موږ لاړلو نستبقو یو بل نه موږ وړاندې وروسته کېدلو او موږ یوسف علیه السلام پرېښو خپل سامان سره فاکله الذئب هغه اوس شرمخ ولګېد هغه یې وخوړه کما قلته لکه څنګه چې تا ویلي تا چې موږ ته څنګه ویلي چې شرمخ به یې وخوري نو هغه شرمخ راغی دا یې نه وخوړه او بیا یې روونه کمیس راواخېسته وجاءوا على قمیصه راتلو یې کړه په کمیس د یوسف علیه السلام باندې بدم کذب په هغه وینو د مکر دروغ ویني لګولې وي پې قال یعقوب علیه السلام چې کله وکتلله بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې آسان کړی ښایسته کړی دی ستاسو دپاره ستاسو ځانونو یو کار فصبر جمیل فعلیا صبر جمیل په ما باندې صبر دی ښایسته صبر به کومه صبر جمیل دی ته ویلی کېږي چې په وخت مصیبت کې مخلوق ته شکایت نه کوي چې لاړ شي رپورټ وکړي دا رپورټونه نه کوي صبر جمیل دی ته ویلی کېږي چې د خپلو عزیزانو او د قرابت والو نه امداد نه اخلي بس څه چې وشو بس وشو صبر جمیل دی ته وایي الله تبا عجزی کوما شکایت چاہتا نکی بغیر دی اللہ نا زما تضرو عجزی اللہ تدا دینا معلوم شولا چه صبر پا وقت مصیبت کی تامنی مصیبت راگے او پا دا مصیبت پا وقت صبر کول دا سنت انبیاء دی روست خو اسیوم صبر کئی کنا اسیوم صبر کئی خدا دا چې په دغه وخت کې صبر کول خپل ګریوان سیرول دارنګې خپل سر وښکله او چغې وښکله بچی مړ شي کور کې یو عزیز څوک مړ شي د غوړې سړی لاړ شي نو که ته په دغه وخت کې چغې وکاږې او وروستو خو ته هسې هم صبر کوې خو صبر په دغه وخت کې پکار دی چې ته دا روړې ونه کاږې